الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده، حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا، وجعل ذلك من أعظم عبادته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فطوبى لمن يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما، وعلى آله وأصحابه الذين حملوه فجودوه تجويدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی: الله جل جلاله ته هغه انسان ډیر زیات محبوب دی چې د قرآن پاک تلاوت داسې کوي څنګه چې قرآن پاک الله نازل کړی دی، څنګه چې قرآن نازل شوی دی چې د تلاوت هم هغه شانتې کوي. نو د دې قرآن د تلاوت چې څنګه حق دی، د هغې حق ادا کولو دپاره زموږ دا د تجوید کلاسونه دي. په غور سره یې په خپله م اورئ، په خپلو ماشومانو باندې اورئ چې هغه ماشومان هم د دې حروفو د مخارج زده کي. او انشاءالله بیا د دې نه مخکې نن به انشاءالله زموږ د 17 مخارج پوره شي. 29 حروف چې کوم ته حروف تهجی وایي، الف نه واله یا پورې، د دې ټولو دا مخارج به انشاءالله نن پوره شي. آینده ویډیو کې به بیا موږ واپس د الف نه واخله تر یا پورې دا ټول حروف په 17 مخارجو کې فټ کوو، او انشاءالله هغې نه پس به بیا مخکې سبقونه وایو. اوس انشاءالله سبق وله ورځو او دې خوا ګورئ بورډ ته انشاءالله غور سره ورته ګورئ او ډیر زیاته فایده او خیر به د الله جل جلاله درکوي. نو زه دا بورډ نورم وړاندیز کوم چې ډیر قریب شي او فایده راته ډیره وشي. وګورئ شاباس، اول به مونږ تعوذ او تسمیه زده کوو. دا مخکې مونږ بار بار ځکه وایو چې دا کوم ماشومانو ته تاسو اوروئ او په خپله یې وایئ چې په هغه طریقې سره دا صحیح طریقې سره یاد شي، او که سبا یې بل چاته ښایئ نو په دې طریقې سره به یې ورته ښایئ انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مخکې اوس ګورئ تسمیه: بسم الله الرحيم. اوس ګورئ مخارجو له راځو. مونږه تر نون پورې ویلو، د نون نه پس انشاءالله نن واو ها همزه یا، واو ها همزه یا دا به وایو. ګورئ دا واو چې دی که نه، واو دا څنګه ادا کېږي؟ دا د شونډو نه ادا کېږي، خو دا شونډې به اول داسې ګول کې، بیا به مکمل کلاو کې، واپس به داسې ګول کې، خو یو بل څه به ملاوې نه، صرف به داسې ګول کې. شروع کې به هم داسې ګولي، بیا به مکمل کلاو کې، واپس به داسې ګولي، خو یو بل سره به کلکې ملاویږي نه، داسې به نه ملاویږي. ګورئ ورته ها داسې نه، ګورئ شروع نه به داسې کوئ واو واو واو. نو دا زموږ استادانو به موږ ته فرمایل وای دا واو چې دی د شونډو د ناتمام بندېدو نه ادا کیږي.
ټیک شو خو اسان الفاظو کې درته زه وایم چې واو دا د شونډو د ګولایي نه ادا کیږي بس صرف دومره یاد کړئ واو د شونډو د ګولایي نه ادا کیږي واو د شونډو د ګولایي نه ادا کیږي واو د شونډو ګولایي نه ادا کیږي مخکې ګورئ ګورئ ما تاسو ته دا مرۍ چې ده که نه حلق عربی کې ورته حلق وایي دا بغیر نقطې والا ح سره نو حلق د حلق ما تاسو ته درې حصې کړې وي یو ته د سینې طرف حصه چې ده که نه دې ته ما تاسو ته ویلي وو د مرۍ سینې طرف حصه په پښتو کې مې درته ویلي وو او د مرۍ د منځ ته د مرۍ مونږ ورته د مرۍ منځ حصه ویلې وه او د خولې طرف ته چې ده دې ته مونږ په پښتو کې د مرۍ خولې طرف حصه ویله ټیک شوه چې کوم د ژبې ته ډېره نږدې ده دې ته خولې طرف دې نه چې لږ لرې ده د ژبې نه هغې ته د مرۍ منځ او چې کومه ته بلکل لرې ده هغې ته د مرۍ سینې طرف حصه په عربۍ کې ورته اوس څه وایي چې دا کوم د سینې طرف حصه ده دې ته اقصای حلق وایي اقصای حلق چې کوم د سینې طرف حصه دې ته اقصای حلق وایي چې کوم د مرۍ منځ ده دې ته وسط حلق وایي او چې کوم د مرۍ خولې طرف حصه ده هغې ته ادنای حلق وایي ټیک شوه خو موږ په پښتو کې وایو د مرۍ سینې طرف حصه د مرۍ منځ حصه او د مرۍ خولې طرف حصه د مرۍ سینې طرف حصه منځ حصه خولې طرف حصه سینې طرف حصه منځ حصه او خولې طرف حصه نو ګورئ د مرۍ د سینې طرف حصې نه صرف دا دوه حروف ادا کېږي ها به نه وایو ها د مرۍ منځ نه ادا کېږي او دا ګول ها چې ده که نه ها دا د مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي د مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي ورسره همزه همدغه ګول ها والا همزه دی ټیک شو دا دواړه د یو مخرج نه ادا کېږي د مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي او اقصای حلق ورته وایي نو اقصای حلق نه دا دوه حروف ادا کېږي همزه همزه او ګورئ بله دا دې ته وایي یا چې ده که نه دا د شین او د جیم ملګری ده د ژبې منځ چې د تالو منځ سره ولګي د ژبې منځ دا د ژبې منځ دی دې ته بطن لسان وایي بطن لسان یعنی د ژبې خېټه خو موږ په پښتو کې ورته وایو د ژبې منځ ټیک شوه شارټ کټ ورته وایو د ژبې منځ د ژبې منځ چې د بره تالو سره ولګي هغې نه جیم شین یا جیم شین یا جیم شین یا د ژبې منځ چې د بره تالو سره ولګي د ژبې منځ چې د بره تالو سره ولګي هغې نه جیم شین یا ادا کېږي راځئ واپس سر نه واو د شونډو ګولایي نه ادا کېږي 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 د مرۍ سینې طرف حصې 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 نه ادا کېږي همزه د مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي همزه د مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي همزه د مرۍ سینې طرف حصې نه ادا کېږي یا د ژبې منځ چې بره تالو سره ولګي ادا کېږي د ژبې منځ چې بره تالو سره ولګي هغې نه یا ادا کېږي د ژبې منځ چې بره تالو سره ولګي هغې نه یا ادا کېږي د ژبې منځ چې بره تالو سره ولګي دغې مخرج نه یا ادا کېږي د ژبې منځ چې بره تالو سره ولګي دغې مخرج نه یا ادا کېږي دا زمونږ د نن ورځې سبق و راتلونکي سبق پورې مونږ له اجازت راکئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين